اوس بیبي وی د خاون حق څه دی؟ نو زه وایم بیبي د خاون حق خو ډېر زیات. وی څومره دی؟ وایم بیبي نشم بیانولی. وی بیان یې کا؟ وایم نشم بیانولی. وایم زه به تا ته د خاون په حق کې یوه خبره وکړم. د دواړو جهانو سردار صحابو ته وفرمیل وی که په شریعت کې سجده جایز وي او ما چاته ویلی وی چې بنده دی بنده ته سجده وکړي لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، ما به ښځې ته حکم کړی و چې ته خاوند ته سجده لګوه. که دا سجده جایز وی نن به ښځو خاوندانو ته سجده لګوله. بس ښځه د دې نه حق معلوم کړي د خاوند. که سجده جایز وی نن به تا خاوند ته سجده لګوله. که سجده جایز وی دا ښځې خو خبر نه دي. حدیث مبارک کې راځي چې کومه ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووتله، ټیک شو، خاوند اجازت نشته د ووته، زر زر واپس راشي وي خاوند مې نه دی خبرو، ما غم خادی وکړه، تا غم خادی وکړو خو ځان ته د آخرت لوی پیټې دروند کړو. پیټې نه خو نه خبر چې ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووتله دا څنګه قدم اوچت کی د قسمه که په لعنت وي، اسمان په لعنت وي او د اسمان منځ کې چې څه مخلوق دی په ټول لعنت شروع کی. دا ښځه چې د خاوند د اجازت نه بغیر وتلی روانه دا په لعنت کې ډوبه روانه ده، ډوبه ډوبه. په دې حالت کې ولا خدای مرګ نه راولي، ښه ډوبه په لعنت کې روان. دا څه مخلوق د انسانانو د پیریانو نه علاوه دا ټول په دې ښځه باندې لعنت رالیږي. دا ځمکه باندې خپګ دی او هغه په لعنت وایي، اسمان د لاندې تیریږي او اسمان په لعنت وایي چې د خاوند د اجازت نه بغیر وځي. بعضې قوتي خاوند غریب راشي یو کور کره غږ کې بل ښځه په تاسو کره نه راغلي دا ته پرش نه کوې ځکه دې حال ته ورسېدې که نه. ښه پرش کوه لږ ډېر، ښه یروه را یروئ. دلته خو به رواج پته نه لګي خو ورو ورو رواجونه بدلېږي. واده 3 ورځې که نه لاول به دې ښځو یوه جوړه واده له جوړوله، ټیک وه. اوس وایي 3 جوړې به جوړو. ته وایي دا واده ښه وایي نه که نه 3 ورځې. نو موږ وایي ته به ولې 3 جوړې اغوندې؟ وایي نن چې یوه واغوندمه نو دې کې خلقو ولیدم زنانه و که نه سبا بله اغوندمه چې کومه کې نه یم لیدلې. وایي دا جوړه یوه جوړی و نو ته د خاوند باندې ترس نه کوې. دا ستا د خاوند د وجود نه خوله وتلې ده او دا هغه پیسې ده. ته څه وایې؟ ستا خاوند غرمو سېزلی دی او تاله یې دا پیسې راوړي. ستا کې ترس نشته چې دا ولې ته په 3 جوړو والوځئ. نو بله ورځ به بله جوړه واغوندي. وایي دې کې پرون خلکو لیدلی یم. لکه ته ورته داسې ووایې چې دا ښځو ته لیدې پرون، نو څنګه چې دا جوړه لیدلې وه نو داسې ته هم لیدلې وې که نه. نو خوښه دی نه ده چې نن یې راله یوه ښځه ولیده او سبا راله بله ښځه ویني او بله ورځ راله بله ښځه ویني. څومره مزه به کوي. دا به وایي چې نه بس یوه جوړه پوره ده خو دا نورې قصې مه کوه که نه. ښه چې جوړی لیده نو خو ته هم پرون لیدلې وې نو ښه نه ده چې نن نوې جوړی او نوې ښځه راله ویني سبا راله بله نه. او بس 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 ښه بس نو برش پې لږ ډېر کوئ ښه چې برابر یي. ښه صحیح ده که نه؟ اسې یروئ ما به هر صورت. نو هغه ښځه خپلې لور ته نصیحت کوي. وایي د خاوند به د سترګو خیال ساتي. که په دې 3 خبرو ښځو عمل وکړو او د خاوند سره اختلاف راغی زه به جرم ورکړم. وایي د سترګو به خیال ساتي. وایي د سترګو خیال یې څه دی؟ وایي هر ټیم ورته ډولی ګرځه ښه چې دې تا ته وګوري او تا دا نوي کپړې او بس دې به نه خفه کېږي. ښه دې به خوشحاله وي، دې به خوشحاله. نو چېرته د څاروو هغه د څاروو کار چې کوي نو چېرته به یې د غوښانو هغه جامې اغوستي چې د کور کار کله به دوپټه یو شان او کله به بل شان نو خود به خاوند خفه وي. وایي د سترګو خیال یې ساته، هر ټیم ورته ډولی ګرځه. وایي ښه د پوزې څه خیال دی؟ وایي هر ټیم خوشبوی لګوه چې دې پوزه راکاږي چې تا ښایسته عطر لګولي. ښه وایي ښه. وایي د غوږونو یې څه خال دی؟ وایي داسې خبره ورته مه کوه چې په غوږونو یې چپه ولګي. نو قصه ختمه شوه که نه چې هر ټیم ډولی ګرځي او عطر یې لګولي. او داسې خبره نه کوي چې ستا په غوږونو چپه ولګي. دا خاوند خدای والی دی چې دی به هسې بېسه په ښځه را باندې کې نه مړه داسې هسې بېسه هم نه وایي که نه. ښه به هر صورت
بیبي د ژوند بهترین ملګری دی، دا هم سفر دی، دا د ژوند ملګری دی. او بیبیانو ډیره قرباني ورکړي. نن د ده واده دی که نه؟ ټیک ده، تاسو ته پته ده؟ شکر دی چې خبر یې. نن د واده وکړو، د قرباني ورکړه که ښځې ورکړه؟ تاسو وایئ چې دو ورکړه، مړه علما یې راغوښتي دي، ټینټونه یې لګولي. نه مړه دا قرباني ده. قرباني ښځې ورکړه. پلار چا پرېښودو؟ ښځې. مور چا پرېښوده؟ ښځې. رونه چا پرېښودو؟ ښځې. قبیله چا پرېښوده؟ ښځې. کلی پاتې، پلار پاتې او مور پاتې. ګوره ستا کلي ته کلی وایي، ستا پلار ته پلار وایي، ستا مور ته مور وایي، ستا جیداد ته جیداد وایي، ستا کور ته کور وایي. ښځې نه چې خلک تپوس کوي چې د کم کلي، دا د خاوند کلی ښیي کو خپل کلی ښیي؟ د خاوند کلی ښیي. ښه، دا بیا هر څه پرېږدي او دا دومره قرباني وکړي او د خاوند نه راشي. نو د ښځه چې قرباني وکړي نه د دې به خیال ساتو. دا به داسې په معمولي خبرو به دا رښتې نه ورانه و. ښه، د دواړو جهانو سردار کور و، یوې زنانه غږ وکړ. چې غږ یې وکړو نو هغه غږ بلکل د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها په شان. اخو وفات شوې وه او غږ بیخي د هغې په شانې و. نبی علیه السلام چې غږ واورېد جو په جړا شو. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما د دواړو جهانو سردار په جړا ولید، دا اوښکې په مخ را روانې. مې د الله حبیبه ولې جاړې؟ وی چې دا اواز را باندې بلکل د خدیجې په شانتې ولګېد. ما چېرته خدیجه مې په وره راننوتله، ما چې خدیجه مې چېرته په وره رالله. ګوره بیبي خدیجه وفات کله ده؟ نن هم د امام الانبیا د سترګو نه اوښکې بهي. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما په چا غیرت نه دی کړی سوا د بیبي خدیجې نه، چې دا به نبي علیه السلام په مخه یادوله، په مخه. ما ورته ورځ وی چې دا خو یو بوډی ونو، ته په مخه دا بوډی یو زوته یې. ما ته وی چې عایشې رضی الله تعالی ته حافظه یې، ته عالمه یې، ته فقیه یې، ته ډېره لوړه یې، خو بیبي خدیجه وخه. عایشې ما نه به نه خفه کېږي، بیبي خدیجه به زه یادوم د مرګه پورې. بیبي خدیجې په ما باندې د ټولو نه ړومبی ایمان راوړی دی. د بیبي خدیجې نه زما اولاد دی. بیبي خدیجه زما سهاره وه، زما تکیه وه، زما تسلي وه، زما ډاډو، زما ډډه وه. ما بیبي خدیجې ته ډډه وښلې ده. د مرګه پورې به زه بیبي خدیجه یادوم، د مرګه پورې. او چې سالن به یې پوخ کو، بیبیانو ته به یې وی د بیبي خدیجې ملګرو له تېره سالن اوسه، د بیبي خدیجې ملګرې له تې سالن اوسه. ما ته بیبي خدیجه مخې ته کي، ما ته بیبي خدیجه مخې ته کي. بیبیانو سره به یې دومره ښکلی ژوند تېروه. ښه، او دا د ژوند ملګری هم دی او د جنت ملګری هم دی. ښه، د ټولو نه ړومبی عمل په عرش نکاح شوې ده او د ټولو نه اخرۍ فیصلې به په څه کېږي؟ په نکاح به کېږي. ښځه به د پلار سره جنت ته نه ځي، د چا سره به جنت ته ځي؟ د خاوند سره. ښه، بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها بیبي عایشې رضی الله تعالی عنها ته وایي تا نه غوره یم. ولې را نه غوره یې؟ وی زما پلار امام الانبیا دی، انبیاو سردار دی. ستا پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. نو زما پلار ستا د پلار نه غوره دی، نو زه تا نه غوره یم. بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي زه د نه غوره یم. وی ولې؟ وی غوروالی د اخرت غوروالی دی. بیبي فاطمې اگر چې ته د امام الانبیا لوري، خو ته په نکاح کې د علي رضی الله تعالی عنہ او زه اگر چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لوري یم، خو ستا د ابا جان په نکاح کې زه یم. نو ته به د علي رضی الله تعالی عنہ سره جنت ته ځې، زه به ستا د ابا جان سره جنت ته ځم. جنت ته به ورسره زه ځم. نو ښځه به د خاوند سره جنت ته ځي.